علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، د نبی علیہ السلام د سیرت حوالے صدر تباز خبری بیان شوی وی. اللہ رب العزت سردار دو جہان لا د دوانو جہانو سرداری ور کړې وا او د دوانو جہانو سرداری ور کړې دا په دنیا کې د ټولو نه اعلی او بالا هم سردار دو جہانو، پا آخرت کے ہم د ټولو نه اعلی او بالا سردار دو جہان دے. د دنیا او د آخرت سرداری ټوله د د پاره ده. په دنیا کې د ټولو نه اوچت مقام د پیغمبرانو زمنګ پیغمبر د ټولو پیغمبرانو امام دے. زمنګ پیغمبر د ټولو پیغمبرانو افضل دے او د ټولو پیغمبرانو اعلی دے. د قیامت په ورځ باندې به هم د ټول آدم د سمره اولاد دے داغي سردار به نبی علیہ الصلوۃ والسلام. د ټولو پیغمبرانو چې سمره صفاتونه دي الله رب العزت هغه ټول صفاتونه د کې پیدا کړی دي. په دې وخت کې چې سمره علماء کرام دي او داغي سمره علم دی، دا ټول علم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت یو جھلک دی او یو نخښه ده. بنده حیران شي سمره ډیر علماء کرام دي، سمره زیات علم دی او داشان زرګونو او د لکونو په اعتبار سره کتابونه د دین لیکلې شوي دي او دا ټول علم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صدقې دی. که سردار دو جہان دنیا کې نه وی نو عالم بچرته وی، جماعت او مدرسه بچا سپې جاندلې، نو دا ټول علم د هغه د برکت نه دی او دا عالمانو سره چې څومره علم ملاو شوی دی دا در حقیقت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صفت دی. ځکه په دې کې د نبی علیہ السلام اقوال بیانېږي، د هغه طریقې بیانېږي او د هغه چې کوم دین راوړی دی د هغې تشریح بیانېږي او د دین ټول تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دی. نو د علماو د دې ټولو دین او د علم تعلق هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره شو. نو دی حوالے سره د سیرت بیانات درته شروع شویو. الله رب العزت د ټولو پیغمبرانو هغه حسن، د ټولو پیغمبرانو هغه علم په دې اخیری پیغمبر کې راجمع کو. تاسو ګورئ په تورات او په انجیل کې او مخکینی کتابونو کې زمنګ او تاسو د کتاب او د پیغمبر اجمالی تذکرہ شته، خو تفصیل پکې نه دی بیان شوی. زمنګ په کتاب کې د هغه پیغمبرانو بعضو مکمل تفصیل بیان شوی دی، د هغه کتابونو د مسائلو تفصیل بیان شوی دی. نو گویا کې زمنګ کتاب او زمنګ پیغمبر مخکینی دینونو کې چې کومه خلاصه وا او کومې بهترینی خبرې وي هغه هم دې کې شامل دي. نو د یهودیت مذهب او د عیسائیت چې کومې غوري خبرې دي او صحیح خبرې دي او اعلی خبرې دي هغه هم زمنګ دین کې شامل دي. نو دا دین عزتمندو د مخکینی دینونو خلاصه ده. دن لوډ سپیکر کار نه کوي. سهیل چرته دی؟
الکه سهیل چرته یې راویلېږئ، چرته علاقه کې کوم ځای کې سهیل ګرځي راویلېږئ، دننه لوډ سپیکر کار نه کوي. زه صحیح شو راځئ بار لوډ سپیکر وګوره اوس کار کوي که نه. نو بهرحال عزتمندو الله رب العزت ټول صفات د پیغمبرانو په دې پیغمبر کې را جمع کړي دي. د هغوی د دین چې کم اعلی صفاتو په هر دین کې الله رب العزت اعلی اعلی خبرې ایښي دي. په هر دین کې الله رب العزت احکامات بیان کړي. د هغه احکاماتو چې کومه خلاصه د هغه زمونږ دین کې شته، بلکې زمونږ دین کې باقاعده یو دلیل قسم دا دی، شرایع من قبلنا، چې یو مسله داسې وي چې قرآن او حدیث کې چاته میلاو نشي، مثلا موجودی خو بعض وخت کې چاته میلاو نشي، او یا مثلا نه ده موجود او احادیثو کې د هغې تذکره نشته دی، او داسې مخکینی امتونو کې د هغې تذکره بالفرض شته، نو هغه خبره به موږ منو که نه منو. زمونږ دین د هغې مثلا بیان کړې ده. که د مخکینی شریعت یو داسې خبره او دلیل وي چې هغه زمونږ دین سره ټکراو نه لري، زمونږ دین سره تضاد نه لري، نو هغه خبره به موږ منو. او که زمونږ دین سره او زمونږ شریعت سره زمونږ عقیدې سره هغه چې کوم دی ټکراو لري، صحیح شو، که زمونږ دین سره ټکراو لري نو بیا به موږ وایو دغه خبره منسوخ شوې ده، دغه خبره منسوخ شوې ده، یا په دغه خبره کې مخکینی قومونو تحریف کړی دی. نو زمونږ څومره ښکلی دین دی. په دې کې د عیسی علیه صلات وسلام کوم بنیادی عقاید دي، د موسی علیه السلام کوم بنیادی عقاید دي، هغه الله رب العزت موږ او تاسو ته نصیب کړي دي. نو موږ به ولې فخر نه کوو؟ څنګه چې الله دا پیغمبر اعلی را لېږلی دی، نو دلې چې کوم دین ورکړی دی هغه هم دینونو په نورو دینونو کې او اعلی دی. ان الدین عند الله الاسلام، الله وی دا آخري اسلام دین چې کوم دی دا په ټولو کې اعلی او بالا دی. نو موږ سره د هغوی تعلیمات هم شته. لکه قرآن وی قل تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم، ای یهودیانو ای عیسایانو راشئ زمونږ او ستاسو په منځ کې بعضې اتفاقي خبرې هم شته، په هغې باندې به اتفاق وکړو. هغه څه دی چې شرک به نه کوئ. دا مخکیني دینونو کې هم بیان شوی دی. بعضې څیزونه دي په ټولو دینونو کې عامو، لکه عقیده. عقیده په ټولو دینونو کې وه چې الله سره به شریک نه ګرځې، پیغمبران به حق ګڼي، که هغه اول پیغمبر دی او که آخر پیغمبر دی. موږ ګوره د آدم علیه السلام تذکیرې کوو، د ټولو نه اول دی، حالانکه زموږ پیغمبر ټولو کې آخر دی، خو موږ د اول پیغمبر تذکیره هم کوو چې موږ اصل اولاد د آدم علیه السلام او هغه د ټولو پیغمبرانو پلار ګڼو او د هغه صفات بیانوو. زموږ قرآن بیان کړي. موږ ابراهیم علیه السلام تذکیرې کوو، موږ د موسی علیه السلام تذکیرې کوو. دا نه وایو چې دا د یهودیانو پیغمبر دی، موږ یو نه زموږ پیغمبر دی، خو زمونږ اخیری پیغمبر دی. نو هغه چونکې اخیری ایډیشن الله راولېږلو د هغه قرآن، نو هغه چې څه وایي چې مخکینۍ خبره هغه وخت دپاره وه، نو بس هغه خبره به صرف دغه وخت دپاره وي. نور موږ ټول پیغمبر لا نفرق بین احد من رسله، موږ رسولانو کې فرق نه کوو. موږ دا نه وایو چې هغه رسولان نو، هغه پیغمبران نو، بالکل پیغمبرانو، بالکل رسولانو، بالکل د هغوی حق تعلیمو چې کومو کسانو د هغې تابعداري کړې ده په هغه وخت کې هغه کامیاب او کامران او جنتیان دي. خو په دې وخت کې د قرآن منل دا هم د هغه پیغمبرو تعلیمو، د اخیری پیغمبر منل او اخیری قرآن منل دا هم د دغه پیغمبرانو تعلیم دی. چې کوم عیسائی قرآن نه مني نو دا گویا کې د عیسی علیه السلام حکم نه مني، چې کوم یهودی قرآن نه مني نو دا گویا کې د موسی علیه السلام تعلیم نه مني. ځکه الله رب العزت قرآن کې وایي چې ما د ټولو پیغمبرانو نه وعده اخیستې وه چې د اخیری رسول او اخیری پیغمبر او اخیری کتاب چې راشي تاسو به د دې پیروي کوئ، او چې کلم پیغمبر تلو به د دنیا نه هغې به خپلو امتیانو ته د دې تعلیم ورکو. او د دې لپاره به الله رب العزت یو ځل بیا عیسی علیه السلام راولي، نو ډیر عیسایان به مسلمانان شي چې دا وګوره عیسی علیه السلام په خپله موږ ته صراحتاً وویل چې نبی آخر زمان حق پیغمبر دی، او څه یهودیان به مسلمانان شي.
نو دې وجې نه موږ له په خپل دین باندې فخر کول پکار دي. یو ښکلې عقیده راته را نصیب کړې ده چې په هغې کې د نورو دینونو هم اعلی خبرې موجود دي. نو موږ ته د بل طرف ته ضرورت شته د تګ نه. نو په دې وخت کې چې کوم انسان مرتد کیږي او بل طرف ته ځي، دا د ټولو نه بدترین انسان دی چې خبرې دومره واضحه شوي دي او د الله کتاب موجود دی. عیسایانو سره تاسو ګورئ خپل کتاب په خپله ژبه کې نشته، یهودیانو سره خپل کتاب په خپله ژبه کې نشته، موږ سره په خپله ژبه کې د کومه ژبه کې چې نازل شوی په حقه ژبه کې موجود دی. که څوک دا کاغذونه وسوځي د حافظانو په زړونو کې موجود دي او دا شان د عالمانو په سینو کې موجود دی، د قاریانو په دل او په دماغ باندې نقش شوی دی. داسې دین دی چې په کاغذ سوځولو سره هم نه ختمیږي. دین دې ته وایي. او د عیسایانو تورات هغوی وسوځو، بادشاه پې مقرر شو، بخت نصر لاړ هر څه تیر شو. اوس یې د ځان نه خبرې اترې راوځای کړي او هغې ته دین وایي او هغې باندې عمل نه کوي. عیسایانو سره دین نشته. په دې وخت کې عیسایان عزتمندو د خپل دین نه هم ناخبره دي، لکه زموږ بعض مسلمان چې د دین نه ناخبره دي، هغوی خپل ګرجه نه پېژني. نو بهرحال عزتمندو الله رب العزت زموږ پیغمبر لا ټول صفتونه ورکړي دي. یو شاعر وایي حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچ خوبا همدارن تو تنها داری. الله د ټولو پیغمبرانو صفت تا کې تنها راوستی دي. حسن د یوسف علیه السلام حسن او دا شان د عیسی علیه السلام امسا او د ټولو پیغمبرانو هغه ټول صفت الله تنها پتا کې جمع کړ. نو دې وجې نه د خپل دین علم حاصلول پکار دي او د خپل دین نه ځان خبرول پکار دي. نن موږ د خپل دین لیاقت بیانو، فوقیت او صفات بیانو، خو د دین نه ناخبره یو. که څوک راته وایي چې دین څه ته وایي نو بیا نه پېژنو. دین او سادین کې فرق نشو کولی. دا حالات خراب دي چې کوم بنیادی خبرې دي، بنیادی خبرې هغې نه هم ناواقفه یو. مثلا 80 کاله 80 کاله مونځ کوو خو پته راته نه چې دې کې واجب کم دي، دې کې فرض کم دي، په کوم رکعت کې صورت ویل دي، په کوم کې نه دي ویل. د 80 کالو عمل زموږ صحیح نه شو. د 80 کالو نه روژه نیسو او د 80 کالو روژه زموږ صحیح نه شوه. حالانکه زموږ په دین کې فرض اعمال ډېر کم دي. تاسو ګورئ که یو روژه، یو حج، یو مونځ او یو زکات، دا یو څو عملونه دي. نو په 80 کالو کې انسان 4 عملونه زده نه کړي، نو دا څومره کمزوری دی. او په یو دکان کې 400 قسمه دوایي وي، د هر یو نوم ورځي. بعضې هلکانو د 400 دوایانو فارمولې ورځي. یو ډاکټر له عزتمندو د هر مرض دوا ورته معلومه ده، د هغې فارموله ورته معلومه ده، د مرض اقسام ورته معلوم دي. په دې باندې چې څومره کتابونه لیکل شوي کتابونه ورته معلوم دي، جدید او قدیم ریسرچ ورته معلوم دی. خو د مونځ ریسرچ ورسره نشته چې مونځ کوي ګډ وډ ولاړ. یو ځل یو لوی ډاکټر او هغه ما نه د سجدې تلاوت تپوس کو نه ورته چل. نو یو ځل یې ما له دغه راوړي کاغذونه، وایي دا تقسیم که دعاګانې پکې لیکلې وې او احادیث یې پکې لیکلي وو، وایي دا خلکو کې تقسیم کا. نو ما ورته ویل د دې څه ضرورت دی؟ وایي دې کې ډېرې ښایسته خبرې دي. ما ورته ویل د دې په ځای به درته زه یو خبره وکړم. یو کاغذ دې چا له ورکړو، هغه غریب به کاغذ چېرته سنبالوي او بیا پکې دعا لیکلې ده، دا کاغذ به چېرته وړي؟ دا زموږ سره د دین دومره قدر نشته دی چې دا ښکل کو، چپی کو او ځان سره یې ښه مزېدار ځای کې کیدو او روزانې رالو او دا موږ لولو. دومره ټایمونه چا سره نشته دی. نو بس کاغذ وایي چېرته یو سوړه کې ورکړي او هغه بل ورځ لاندې را پرېوځي نالۍ کې. زموږ په کور کې د دیني کاغذ دپاره ځای نشته. تاسو ته مخکې ما ویلو زموږ په کور کې ډرایینګ روم شته او بیټکه حجره شته، د میلمنو دپاره بیل میز شته، د ډبل بیډ دپاره بیل تا سره کټ شته، د ماشومان دپاره بیل کټونه شته، ستا ډبل بیډ سره بیل میز شته، سینګار میزو سره شته، شیشه تا ته بیله لګېدلې ده، ماشومانو ته د بیټک کې بیله لګېدلې ده، باتروم کې د شیشه بیله لګولې ده. 5 ځایونو کې خو ته شیشو کې ګورې، چې کله کمرې نه وځي د دروازې په شیشه کې وګورې، بیا چې بار صحن ته وځي د صحن په شیشه کې وګورې، بیا چې کله باتروم ته ننوځي
او هلته تقاضا وکړي او ښه ځان سپک کړي بیا راپاسېږي چې مثلا تیسمار خان به څنګه ښکاري هلکه خو اوس دې دغلته دغه ټیزونه واچول همدغه یې که نه بیا به بیا ځان ته ګوري لکه مطلب دا دی ډېر بار بار کتل په شیشه کې دا ښه خبره نه ده او مغه شی که نه چې کوم یې څه بدل شوی خو نه د دې کار نه بعد بیا سرګ منځ کې سین ته بیا راوځي مونږ لس او شل ځلې د ورځې په شیشو کې ګورو ښه بعضې پکې وي نو هغوی پکې ځان سره جب کې بیا بېله ساتلي سات پسې راوباسي بعضو پکې د نسوارو په ډبو باندې لګولي چې کله هم نسوار اچي بس شیشه کې ګوري بیا هغه چونډۍ ته پکې ګوري او هغه شکل ته پکې ګوري هلکه دې کې به ته څه ښکاره شي چې چونډۍ واچي دې وخت کې ده ته ځان یو بیل شان ځوان ښکاري بیا پکې دا ټوپۍ باز کږه کي څوک پکې یو څه څوک بل بهرحال عزتمندو دا دې کوو څه خبره نه ده خو د دین سمجھ هم پکار دی پکار دا دی ته شیشه کې ځان ته وګورې او ځان ته وګورې چې زه د 40 کالو مسلمان یم دا د 10 کالو والا ماشوم ځان ته وګوري چې ما 10 کاله دنیا کې تېر کړي 10 کاله په شمار باندې ګران دي عزتمندو څومره ورځې دي پکې د 10 کالو والا ځوان ځان ته وګوري چې زه د 10 کالو مسلمان یم د 80 کالو والا مسلمان په شیشه کې ځان ته وګوري چې ما 80 کاله تېر کړي دي او بیا وګوري چې زما د دین څه مقام دی ماله مونځ نه راځي ماله دغه نه راځي او بیا ځان ته وایي چې مړه دې شکل ته دې ګوره او دې کارونو ته دې ګوره ځان ته پخپله ووایي داسې مراقبه فی شیشه وکړو په شیشه کې ځان سره مراقبه وکړو نو بهرحال عزتمندو دین زده کول پکار دي قسم دې کافران دین ته ولې نه راځي مسلمانانو سره د صحیح دین علم نشته بعضې هغه خبرې دي عزتمندو چې زموږ دین کې نشته او موږ ته دین جوړ کړی دی هره د دین خبر هم دین نه وي دا یاد لره ځکه بعضې خبرې د دین براینا وي لکه بدعات رسومات د دین نقشه هغه دا چې کوم رسول الله بیان کړې ده کومو زموږ د دین کتابونو بیان کړې ده هغه نقشه نه ده چې ستا په ذهن کې ده نو خلکو ته هغه پیش کوه چې کوم په کتابونو کې ده او هغه هم پیش کوه کوم چې ستا په ذهن کې ده یاره زما ذهن کې راځي دا به دسي نه دین کې دا خبرې نشته پیغمبر څه فرمایي ائمه دین څه فرمایي او د دین خپل ماهرین دي علما مفتیان هغه څه وایي دا وایه نو دې وجې نه عزتمندو ما ته بیګا چا وویلې ته معاملات او دغه مسایل بیانوه او ګران مسایل زموږ اراده چې موږ ګران مسایل تاسو ته دلته بیان کوو هغه تاسو زده کوئ خو قسم دی عزتمندو بعضو خلکو له بنیادي مسایل نه ورځي د اودس طریقه پوره نه ورځي د مونځ طریقه نه ورځي د جنازې طریقه نه ورځي د زکات بنیادي مسایل چاله نه ورځي ابور ما ته ولک ما ته پوره مونځ بیان کړو پوره مونځ په میسج کې څنګه بیان کړم د دې لپاره خو یو قاری سره هم ته کېناستی شي مور سره هم کېناستی شي پلار سره هم کېناستی شي یو ملګري سره هم کېناستی شي الحمدلله اکثرو مسلمانانو لمونځ ورځي خو بیا هم ډېرو خلکو له نه ورځي طریقه کې نو دې وجې نه موږ تاسو ته مسایل بیان کړو دې سلسلې کې درته یو څو مسایل بیانو بعض خلک تپوس کوي چې جی د سحر جمع ولاړي نو سنت کېږي که نه کېږي بعضې مسلې دي عزتمندو دا یاد لرئ هغه زموږ په دې مذهبونو کې اختلافي دي خو دا اختلاف رحمت وي موږ نن د اختلاف نه زحمت جوړ کړی دی یو بل سره پکې جنګونه کوو او دا یاد لرئ موږ چې په دې سوشل میډیا باندې یا په دې دا مسایل ورکو الله حاضر دی زموږ پکې دا عقیده نه ده چې بل مذهب والا سره موږ څه مناظره کوو یا بل نه موږ څه جواب ورکو او یا بل سره موږ څه ضد کوو زموږ مقصد پکې صرف او صرف دا دی چې زموږ په دې ملک حنفیت او احناف زیات دي او دا د دین یو لویه شعبه ده او یو لویه حصه ده په دنیا کې د اسلامي خلکو او یو لویه مشهور اسلامي مذهب دی نو صرف د هغه خپل مذهب والا د عمل دپاره بیانو که یو انسان په دې طریقه باندې عمل نه کوي او هغه ته د خپلو علماو باندې اعتماد وي موږ هرګز د هغوی خلاف نه یو او دا خو د الله د دین خوند دی چې د پیغمبر ټولې طریقې په ټولو خلکو کې موجود دي مثلا بعضو طریقو ته موږ صحیح نه وایو هغه موږ نه کوو خو نور مذهب والا ورته صحیح وایي نو که اوس موږ هغوی په دې باندې مجبوره کړو چې تاسو ورته صحیح مه وایئ نو د پیغمبر هغه طریقې به مکمل ختمې شي داسې ده که نه او که هغوی موږ مجبوره کړي چې تاسو دا کوم کار کوئ دا مکمل پرېږدئ نو هغه طریقې چې موږ د پیغمبر نه معلومې کړي دي
په واسطو سره، نو بیا به هغه ختمی شي. نو دی وجې نه عزتمندو څلور واړه مذهبونه یا بعضې طریقې دي هغه په احادیثو کې او په دین کې شته. که بل سړی پې عمل کوي هغه سره جنګ مه کوه، خو خپل خبره مه پرېږده. یو سړی د بل په کور کې هم کله ناکله کار لري، لکه ته داسې وکړه ته داسې وکړه، خو د خپل کور زیات خیال ساتي. نو د خپل کور زیات خیال ساته. نو د سحر جمع ولاړي بعضې عالمان وی سنت نه کېږي دغه ټایم کې، بس ټیک د هغه خلک دی نه کوي. زمونږ مسلک کې دا تحقیق شوی د حدیثو په رڼا کې. بعض وخت کې مونږ دا بیان کړو زمونږ په مذهب کې، نو بعضې سادهګانې هغه وی ته خپل مذهب ولې بیانې، د پیغمبر مذهب بیان کړه. نو دا غلطه خبرې. د مذهب نه مطلب دی چې زمونږ امامانو د پیغمبر د احادیثو نه او د قرآن نه چې کومه مسله راویستې ده، نو دغه مذهب مرادي. د دې نه مطلب دا نه چې د پیغمبر خلاف، نعوذ بالله امامان د پیغمبر خلاف کیدای شي چې هغوی د ټولو دین تشریح کړې ده. یو کس بغیر د امام نه نشي تللی ډایرکټ حدیثو پسې، ځکه که یو حدیث هم ته رالی نو د یو امام د کتاب نه بیا رالی، ځکه صحابو کتابونه نه دي لیکلي، پیغمبر په خپله باندې کتاب نه دی لیکلی، همدغه امامانو لیکلي چې دا د پیغمبر حدیث دی او دا د پیغمبر خبرې دي. نو خو یا به یو امام پسې ځي یا به بل امام پسې ځي. د امام نه بغیر څوک نشي دی، څنګه چې مونږ بغیر د امام نه نه کېږي. دنیا کې بغیر د امام نه زندگی نه تېرېږي چې ټول قومونه دي. که څوک مخالفت کوي هغوی هم د امامانو نومونه علي، د هغوی کتابونه تاسو ګورئ، وایي امام دا لیکلي، فلاني امام دا لیکلي، فلاني امام دا لیکلي. که تاسو ماته د یو مذهب والا داسې کتاب وښودو چې هغې کې د امام نوم نشته دی، د نبي اسلام نه لاندې کس، نو بس بیا صحیح ده. داسې یو کتاب هم نشته، د یو خلکو هم داسې کتاب نشته چې د امام تذکره پکې نه کړي چې امام دا وایي امام دا وایي. بهرحال دا اختلافي مسائل دي، خو په دې کې خپله رایه بیانول صحیح دي، خو په دې کې جنګ او جدل جوړول او په هر سړي باندې خپله خبره په زور ورمنډل دا صحیح نه دي. صحابو مختلف عملونه کړي دي، نو زمونږ دپاره صحابو مشعلې را دي او هغه زمونږ د لارې راهنما دي. نو که په چا کې اختلاف رالی، دا اختلاف اصل کې د دشمنۍ اختلاف نه دی، دا د رحمت اختلاف دی چې ټولې د پیغمبر طریقې ژوند دی. نو د سحر جمع چې ولاړه وي، نو بعض عالمان وایي چې سنت مه کوئ. ټیک ده چې کوم کسان د هغوی مني هغوی دې بالکل نه کوي، خو زمونږ عالمانو په حدیثو کې سوچ کړی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د عام سنت او د سحر د سنتو ډیر زیات، د سحر د سنتو ډیر فضیلت بیان کړی په نسبت د نورو سنتو. یو حدیث کې راځي وایي د سحر سنت کوه اگر چې تا اسونه په اعمال کې، ولو طردتکم الخیل، اگر چې تاسو باندې اسونه د پاسه وخیږي خو د سحر سنت مه پرېږدئ. او بل حدیث کې راځي من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة، چاته چې یو رکعت مونځ میلاو شو هغه دم پوره مونځ میلاو شو. نه دی وجې زمونږ امامان وایي که په دې دواړو حدیثونو باندې عمل کولی شي او د سحر جمع باندې عمل کولی شي، نو ښه نه ده چې په ټولو حدیثو عمل وشي. نو چې ته مونځ له راشي او سحر جمع ولاړه وي او یو رکعت شوی وي او یا یو رکعت را لاندې کولی شي، نو ته سنت وکړه. خو د دې یو غلطه طریقه ده، یو غلطه طریقه دا ده چې خلک په صف کې دننه لګي مونځ کوي، دا طریقه غلطه ده. نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل منې کو یو سړی ویل دا څه کې هلته مونځ کوي امام او ته سره بیل مونځ کوي، نو هغه په صف کې ولاړو. طحاوي شریف کې دا راځي، نو په صف کې دننه منه ده چې غټ جمعه دي یو ګوټ کې به ودرېږي. یا صحابو په خپل عمل کړی، جمع به ولاړه وه. طحاوي شریف کې احادیث دي چې صحابو به د ستنې نه شاته مونځ کو او داسې د نبي اسلام په کور کې به مونځ کو، هغه د جومات عیسه او جومات کې جوختو. نو چې صحابه په یو کار باندې عمل کړی دی دې ته غلط نه دی ویل پکار، خو که یو سړی په نورو احادیثو په رڼا کې عمل کوي، په مطلب سنت نه کوي، نو هم صحیح ده، نه دی کوي. خدا د جنگ خبرې نه دي او یو بل ته غلط ویل په دې کې صحیح نه دي. موږ یو صحابه یو عمل کړی نو جایز دی او دغه حدیثونو چې درته مې بیان کړو. نو بهرحال عزتمندو سحر چې کله جمع ولاړي دغه طریقې سره سنت کوي، او چې چاته نه میلاویږي بس پاتې شو. بې بعض عالمان وایي چې د فرضو نه بعد به کې. زمونږ د مذهب عالمان وایي نه، نبی علیه السلام د دې نه منع کړې ده. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صلاة بعد الفجر، د سحر د سبا د مونځ نه بعد نبی علیه السلام د مونځ نه منع کړې ده. نو دغه ټایم به نه کې بیا چې کله نور راوخته بس سنت د نه پاتې شو، د هغې ټایم ختم شو.
اوس که ته کینو د نفل ثواب درته میلاویږي. البته که پوره مونځ د چا نه پاتې شي، د سحر مونځ هم ته پاتې شو، سنت هم ته پاتې شو، نو بیا بهتره دا د نبی علیہ السلام خپله داسې ته قضا شوي او بیا دواړه کړي دي. خو چې صرف سنت د نه پاتې شو نو بعض عالمان وایي چې د سنتو قضا نه وي، خو که څوک یې کوي نو د نفل ثواب ورته میلاویږي، خیر دی، خپل عادت دې نه خرابوي، سنت هم دې وروسته کوي د دې دپاره چې سنتو سره یې مینه باقي پاتې شي او د سنتو هغه اهتمام یې په زړه کې راشي. نو که وروسته یې څوک کوي د انور خاته نه بعد چې کله انور پوره را رڼا شي او د اشراق ټیم شروع شي نو بیا د سنتو کې خو بیا ضروري نه دي او د سنتو ثواب یې بیا نه میلاویږي، بس بیا نفل شو. سنت په خپل ټیم کې سنتي چې هغه ټیم د نه پاتې شو بس قصه ختمه. او نور سنتونه داسې نه دي، نور سنتو باندې چې ولاړې چې جمع ودرېږي بس پرېږدی، جمع سره ودرېږه، خو د سحر سنتو باره کې دا خبره ځکه د دې ډېر تاکید بیان شوی، دې ته آکد سنت وایي، ډېر تاکید والا سنت، او دا د حدیثو په رڼا کې دا تشریح علماو کړې ده. یو دا مسله شو عزتمند. دویمه مسله، بعضې کسانی هغوی له د وترو د مونځ طریقه نه ورځي، علماو سره ناست نه وي، یا علماو سره ناست دي خو مثلا بعضې کسانی بیماری والی دي یا دماغی کمزوری دي، انسان دی خبره ته هیریږي را هیریږي. روغ رمټ ګور عالمانو کې هم داسې شته چې بوډاګان شي، بعض عالمان غریبانان مونځ نشي پړاولی، خو بعضې کسانو سره د بې علمۍ د وجې نه ورته پته نه وي. نو د وترو مونځ به څنګه کې او څو رکاته به کې؟ نو 3 رکاته د وترو مونځ دی، او عام د نفل مونځ په شان باندې کیږي او د سنت مونځ په شان باندې کیږي. اول رکعت کې به ودرېږي، د وترو بنیتو کې وتر واجب مونځ کوم، او په رمضان المبارک کې به جمع سره کې، جمع سره چې عام مونځ څنګه تاسو کوئ هغه طریقې سره به دغه مونځ هم کوئ. ځان له چې مونځ کې نو د وترو 3 واړه رکعتونو کې به الحمد هم وې او سورتونه به هم پکې وې، 3 واړه رکعتونو کې. نو 3 واړه رکعتونو کې الحمد هم دی ویله، سورت هم دی ویلو. په 2م رکعت چې کله کېناستې عبده و رسوله ته ورسېدلې بس بیا به 3م رکعت ته پاسېږي. بعضې ملکونو کې او بعض خلک دلته سلام وګرځوي، 1 رکعت بیل کړي او 2 رکعته بیل کړي، دغه هم په حدیثو کې طریقه راغلې ده، خو دا طریقه هم راغلې ده روایتو کې، بعض روایتو کې منع راغلې ده، او بعض روایتو کې راغلي چې نبی علیه الصلاة والسلام به منځ کې سلام نه ګرځو، صراحتا عایشې رضی الله تعالی عنها روایت دی. خو بهرحال هغه هم روایتو کې شته، که څوک یې هغه شان کوي دغه د پیغمبر یو ښکلې طریقه شوه، هغه دې هغه شان کوي، خو ته به خپله طریقه نه پرېږدې، ځکه د دین دا طریقه به ختمیږي او دا طریقه افضله ده. نو افضل ولې نه علي؟ خو د دې نه به جنګ جګړې نه جوړې. نو بیا به عبده و رسوله نه پاسېږي او 3م رکعت به الحمد به بیا ووایې، بیا به سورت ووایې، چې کوم سورت درځي، قل هو درځي، بل درځي، بیا به لاسونه اوچت کې الله اکبر به وکړي او بیا به لاسونه واپس په نامه باندې کېږدي او بیا به ووایې اللهم ان به ووایې. بعضو کسانو له دا دعا نه ورځي، نو دا دعا زده کول پکار دي، ځان سره په موبایل کې واچوي، روزانه دې 2-3 ټکي زده کوه، څومره چې دله درځي بس مغونه پکې وایه او بس بیا بس خبره ختمه. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. دا ډېره ښکلې دعا ده، عام دعاګانو کې هم کله نه کله دا دعا وایي، دعا دله نور نه درځي، دغه اللهم نه په دعا کې وایه، دا دعا ده بهترینه. نو دا دعا ویل پکار. بعضې کسان دا بالکل الټه وایي، مثلا دا وایي ونشکرک ولا نکفرک، یا الله زه ستا شکر کوم او کفر نه کوم، هغوی ولا نشکرک و نکفرک، نه دې شکر کوم او کفر هم د سره کوم، نه دې منم او نه دې څه منم. داسې هم بعضې کسان وایي. بعضې الفاظ پکې د چا نور قسمه غلطي، که چاله بالفرض دا دعا نه ورځي، بعضې سادهګان خلک یو دعا ولا مثلا
د ویترو نه ورځي، بس د ویتر مونځ د سره نه کوي. دا ډېره ګمراهي ده. دا خو واجب دی او واجب د فرض په شاني. چا نه چې ویتر مونځ پاتې شو دا به قضا کوي، لکه څنګه چې فرض د نه پاتې شو قضا به کوي. او څنګه چې د فرضو موږ فدیه ورکوو د مړو، او نو دغه شان به د ویتر هم ورکې. ویتر عملی اعتبار سره د فرضو په شاني. نو دی وجې نه عزتمندو که چا له دعا نه ورځي یارېدل نه دي پکار. یو بله دعا ده اسانه، تاسو یې په مونځ کې وایئ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. چې اللهم انا دله نه درځي بس دغه دعا پکې ووایه. دا بهترینه دعا ده. خدای پاکه دنیا او آخرت مې ښه کړي او ځان دپاره دعاګانې کې کار د الله کې او دعا پکې ټول ځان دپاره ده. دا ټول عملونه زموږ دپاره دي. نو بیا هم صحیح ده. که چاله دا نه ورځي مثلا نو د دې نه علاوه یا رب یا رب دا خو ورځي که نه ای ربه ای ربه 3 ځلې چې ویلې یا رب یا رب یا رب بس اللهم انا په ځای باندې دام کافي ده. نو ولې وتر مونږ نه کې څومره اسانه شوه. یا بله دعا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. خدای پاکه ته خو مې وبخي. ګوره دا یو دعا هم راله نه راځي. ذهن کې دا وایه چې خدای پاکه هسې بې سمې وبخي ځکه چې د وترو دعا هم راله نه راځي. نو ځان ته دعا وکړه خدای پاکه ومې بخه. نو د وترو دغه اسانه طریقه ده. رمضان المبارک کې به په جمع سره مونځ کې هغه افضله طریقه ده. او عام حالاتو کې به د وترو جمع نه کې ځکه نبي اسلام نه ده کړې، صحابهو نه ده کړې. نو دې طریقې سره عزتمندو دا د وتر مونځ هغه طریقه درته بیان شوه. د کفن بعض خلک تپوس کوي چې کفن څنګه مړي له ورکول پکار دي. دا یاد لره مړي له کفن ورکول دا فرض کفایي دي. په ټولو مسلمانانو باندې دا فرض دي. که یو مړی بغیر د کفن نه ښخ شو ټول مسلمانان ګنهګار دي. کفن به ورکې چې موجود دي د خپل وس مطابق. نو بیا د ښځې او د سړي په کفن کې لږ فرق دی. د ښځې سړي کفن 3 کپړې دي 3 او د ښځې په کفن کې 5 کپړې دي. مردانه کفن 3 کپړې دي او زنانه کفن 5 کپړې دي. د مردانو کفن کې 3 مشهور دي. یو غټه لفافه وي، یو غټ صادر خور کې اخره کې چې راټولوي، خو چې کله غوړې نو د ټول ناول باغه وغوړې په کټ باندې ځکه چې هغه بیا اخره کې راځي. او دویم کمیس دی او درېمې ازار دی، پرتوب تهبند. دغه 3 مشهوري کپړې دا به سړي له ورکې. دا د سنت طریقې مطابق کفن دی. پهله به لفافه هغه غټ صادر د سر نم چې لږ اوږدي او د خپو نم لږ اوږدي هغه به خور کې. بیا به ورپسې چې کوم دی پرتوګ د اوږو د سر نه والا یا د اوږو نه والا تر خپو پورې به د پرتوګ کپړه سیرې کې او خوره به کې. او بیا به ورپسې مړی بیا به د کمیس کپړه پې واچې. د کمیس کپړه خو ډبل طرفي کې نه ځکه د یو کمیس مخې طرف ته لمني یو شا طرف ته لمني. نو یو لمن بیا خوره کې او بله بیا مخې ته راغونډه کې. بیا به په دې 3 کپړو د پاسه دا مړی سملې او د کمیس په کپړه کې به سر کې سورې وکړي. دا به بیا د سر پکې اردن نه کړي. نو هغه شاته چې د کومه کپړه راغونډه کړي د هغه به هغه باندې ور خوره کړي کمیس پې شي تر خپو پورې کمیس. او چې کمیس نه بعد بیا 2 کپړې دي. یو پرتوګ والا کپړه ده نو هغه ګس طرف به پیله راوچت کې د سړي باندې بیا داسې راواړې په دې لاش باندې. نو هغه ګس طرف به لاندې شي. بیا د ښي طرف والا دا رابره کړي نو دغه بیا بره شي. نو د ښي طرف والا به وروسته رانغاړي چې هغه بره راشي. بیا اخیری 3 غټه کپړه ده نو هغې کې به هم ګس طرف پیله راونغاړي چې د ښی طرف پې را د پاسه شي، ښی طرف به وروسته راوغواړي. او بیا به خپو او سرونو ته وتړي او منځ کې به موله یو رینجکه ورکړي، یو ریتړه به ورکړي چې هغه مړی خوځېږي را خوځېږي چې ته دا کفن ته اخوا دې خوا نه شي. دا د سړي کفن دی. د ښځو دپاره به پکې یو 2 کپړې نورې زیاتې کړي. 3 همدغه کپړې دي. یو به پکې سینه بند یعنی د سینې دپاره یو کپړه هغه د سینې نه واله تر زنګونانو پورې یا د سینې نه واله نومه پورې. او دویمه پکې لوپټه ده دوپټه. د سر دپاره یو کپړه په سر باندې به وله را خواره کړي. نو مګه شان 5 کپړې دي. یو کپړه به غټه خواره کړي، بیا به ورپسې چې کوم دی د ایزار کپړه خواره کړي، بیا به ښځې ته کفن واچي او د دې نه مخکې او یا د دې نه وروستو سر باندې به وله کپړه واچي. هغه به داسې را خواره کړي چې کله دې ورته کمیس واچو نو د کمیس نه بعد به یې دا ویښته چې کوم دي د ښځې په دې سینه باندې را واچي. پهله ګس طرف والا ویښته به
ښي طرف والا ویښته دې طریقې سره به یې راواچې بیا به له د سر نه یو کپړه په سر باندې به یې راواچې نو هغه به رانغاړي نه د ژوند باندې چې څنګه لوپټه په سر کوي داسې نه بس په دې سر به ورته راواچي او داسې به یې خوره کړي دې طریقې سره او بیا به مغه شان ازار هغه د پرتوک کپړه د سر نخبو پورې د هغه به ترې راتاو کړي پهله ګس طرف بیا به ښي طرف یې را پاسه کړي بیا سینه بند تې تاو کا که مخکې تاوې که وروسته تاوې که ټول کفن نه بعد تې سینه بند تاوې هم صحیح ده مخکې وروستو که چا نه شي خیر دی فرق پکې نه راځي هغه وخت انسانان پریشانی دا کفن به څوک واچوي او دا کفن به څوک ورشه جي ملا صاحب راول هلکه کفن دی خو بس یو 15 کپړې دي او د ښځې نه راتاوول دي ورشه د ملا ښځه راوله د ملا ښځې هم د کفنونو نه یریږي نو دې کې څه طریقه نشته ګنډل په دې کې نشته په کمیس کې به لستونې نشته څه داسې کمیس خو نه چې درزي له ورکول دي یا په صدر کې چې کوم دی په ټیلر باندې ګنډل دي خو وروره یو کپړه ده او سوریه پکې وکړه او ښځې ته یې ور واچوه نه پکې لستون شته نه پکې ګنډل شته هېڅ هم پکې نشته چې کله هم کفن دپاره لږ اوږده غټ بر والا کپړه نه چې هلته پریشانه کېږي نه بعض وخت کې د ورکوټي بر کپړې نو هغه د مړي نه تاویږي نه بیا نو بیا دوه بره کپړې هغه که ګنډي خیر دی ځکه هغې نه یو کپړه صرف جوړولي هغه ګنډل نه دي هغه دوه کپړې یو ځای کول دي نو دغه پنځه کپړې شوې د ښځې دپاره که د سړي دپاره 3 کپړې نه وي دوو کې هم ورکولی شي چې نه یو مې ضرورت مثلا مجبوره دی کپړې نشته او د ښځې دپاره 5 سنت دي که بالفرض نشته غریبه ده یا څوک یې ورکوي نو 3 کې 2 کې چرسي جینکوله وړو جینکول هم د دې خیال ساتل پکار دي چې وړه جینۍ ده هم دغه شان کفن ورکه که بلوغ ته نږدې ده هم دغه شان کفن ورکه خو خیر دی که هغې کې لږې کمې وي چې کومه جینۍ ډېره وړه وي نو هغې کې ګنجایش راځي نو دا د ښځې او د سړي د کفن طریقه ده بالکل مه یریږئ بس کپړې کټ کوئ غټې غټې کپړې کټ کوئ چې پرې نه پوهېږئ دا کمیس داسې نه چې زنګونه دا غټې غټې کپړې خپو پورې کټ کوه پرتوګ هم د سر نه واله خپو پورې کټ کا کمیس هم د سر نه واله خپو پورې مړی هلته پروت دی تا ته معلوم دی دومره دی نو عزتمندو دې کې ایسالی دې کې ډېر ثواب دی چې یو څیز الله فرض کړی دی نو دې کې به څومره لوی ثواب وي مونځ فرض دی څومره ثواب دی خو هغه فرض عین دی دا فرض کفایي دی نو دې شیزونو کې عزتمندو ایسالی نو دا د کفن یو طریقه وه دا درته بیان شوه نور مسایل به انشاءالله بیا بیانېږي اذان وکړه خارج